بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړی دی چې په کم جانماز باندې د بیت الله شریف تصویر وي یا د مسجد نبوي یا د گنبد خضرا وغیرہ د نورو مساجدو تصویران وي نو په دغه جانماز باندې منځ کول یا دغه حصہ باندې خپې خودل یا ناسته پاسته کول یا په ملاسته کول شرعاً جایز دی او کنه. بدی که خو هیڅ شک نشته چې د هر مسلمان دا یو دینی او اخلاقی فریضه ده چې د بیت الله شریف او د مسجد اقصی او د مسجد نبوي د کشان د تمام مساجد او مقدس مقاماتو احترام وکي او تعظیم وکي. خو لیکن د دې د تصویرانو حکم چې په کم جانماز باندې دغه مقدس مقاماتو تصویران دي نو دا د هغه مقدس مقاماتو د احترام لاندې ناراضي. فقهاو یو قانون لیکلی دی چې تصویر د محترم هغه محترم نی. بیت الله شریف محترم دی، واجب التعظیم دی. د کشان حرم شریف، مسجد نبوي، گنبد خضرا، مسجد اقصی، نور تمام مساجد دا ټول واجب الاحترام دی. په هر مسلمان لازم دی چې د احترام وکي، تعظیم وکي. خو لیکن دغه تصویران چې په جانماز باندې وي نو دغه تصویر باندې با بعینه د بیت الله شریف احکامات نه جاری کیږي. د دې وجه نه په کم جانماز باندې چې د قسم تصویران موجود وي د بیت الله شریف یا د گنبد خضرا وغیرہ نو په دغه باندې منځ کول یا دغه جانماز باندې ناسته پاسته یا ملاسته کول شرعاً جایز دی. فتاوا هندیه کې دی ولو صلى في جوف الكعبه او على سطحها جاز الى اي جهه توجه. کو یو انسان بیت الله شریف کې دننه مونځ کوي یا د بیت الله شریف د چت د پاسه مستول اړ دی نو چې د مخ هر طرف ته وي به د څلور وانو جهاتو کې هر جهت ته د خپل مخ واړولو نو د صحیح دی. نو دې مسله کې غور وکړه چې دا انسان به بیت الله شریف کې دننه ولاړ دی نو د بیت الله شریف د ځمکې دا حصہ د خپل لاندې ده. د کشان د بیت الله شریف د چت د پاسه ولاړ دی نو د بیت الله شریف د چت د حصہ د خپل لاندې ده. نو څنګه چې دغه د تعظیم منافی نه دي هم د کشان په داسې جانماز باندې موس کول یا ناسته پاسته کول چې په هغې معنی د مقدس مقاماتو تصویران وي نو دا هم د تعظیم منافی نه دي. لہذا په داسې جانماز باندې موس کول یا ناسته پاسته کول یا ملاسته کول شرعاً د دې گنجایش طور جایز دي. خو لیکن کو چرته په یو عرف کې په یو معاشره کې دا بې ادبي ګڼل کېږي چې په داسې جانماز باندې خصوصا په دغه حصه باندې کم باندې چې دا مقدس مقاماتو تصویران دي ناسته پاسته یا ملاسته په عرف کې بې ادبي ګڼل کېږي نو بیا بهتره دا ده چې په دغه حصو باندې د خپې یا ناسته پاسته یا ملاسته د پې اونشي. دا بهتره ده ځکه دا ادب ځان له یو دنیا ده او ادب لحاظ چې ساتي نو بدې بنیاد باندې کچھ اړو بدغه حصہ باندې چې خپه کې نه دی دا بهتره ده. نور شرعاً د فتوی مطابق بدې باندې موس کول شي ناسته پاسته کول شي دا جایز دی. والسلام.